د بونیر عوامو ته خو زما دا پیغام دی چې کچرې مثال نورو پارټو والا په قسمه قسم منشورونه قسمه قسم نظریې پیش کوي خلک، څوک د پښتنو پیش کوي، څوک د اسلام دین اسلام پیش کوي، څوک د غریب عوام پیش کوي، څوک عوامي خبرې مخې ته د هر چا خپل یوې جنډه د پاغې باندې پیش کیږي. زما د بونیر عوامو ته بلکې ټولو پښتنو ته او د ټول پاکستان خلکو ته دا خواست دی چې که یو سړی وي چې عوامي پارټي، نو زه دا خبره مخکې نه کوم او اوس بیا یو ځل کوم چې پاکستان تحریک انصاف عوامي پارټي ده، دا د غریب عوام پارټي ده. که یو سړی وي چې مثال په تور دینی پارټي، نو پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی د دې کار چې کوم دی بیس چې کوم دی هغه په دین باندې زموږ لیډر زموږ عمران خان د ایاک نعبد و ایاک نستعین نه خپل د تقریر آغاز کوي. په دې خبره د هغې یقین دی چې ذلت او عزت د الله په لاس کې دی او ښه الحمدلله د هغې دپاره اقدامات کړي دي، د مدرسو دپاره اقدامات هغه کړي دي، سولر سیسټم یې ورکړي دي، داسې چې دې سکولونو ته سولر سیسټم یې ورکړي دي، صحت کارډ یې ورکړی دی، پاکستان د هر یو سړي جیب ته هغه 10 لک روپو کارډ ورکړی دی. د دنیا نورې منصوبې دي چې کوم د غریب بنیادي حقوق دي په هغې باندې هغه کار کړی دی. نو که چېرې یو سړی وایي چې دغه ده، نو دغه هم نشته. داسې که یو سړی د پښتنو خبره کوي، نو 60% په تېر حکومت کې د پښتنو حکومت و. نو دا د پښتنو پارټي ده، دا د غریبانانو پارټي ده، دا د مسلمانانو پارټي ده. زه ټولو پارټو والا ته دا درخواست کوم چې کوم چې دا چند کسان دی هغوی خو په خپله منصوبه په خپل حساب روان دي، نو هغوی خو په خپل کار کې، خو عوام چې دی نو د بیټ نه علاوه او که چېرې په بیټ کې خو څه رکاوټونه نشته، خو بهرحال که د دې نه بیا بعد هم څه جوړ کړي. نو عوامو ته دا خواست دی چې کومه نښه د عمران خان لوبغاړو ته میلاو شوه هغه چې دی نو د لادړ ووټ ورکړئ، ځکه چې دا ستاسو خپل ووټ دی او د خپل ځان دپاره دی. او د پی کې 27 خبره تاسو وکړم. د پی کې 27 خدا خبره ده چې ان شاء الله تعالی دې ځل به پاکستان تحریک انصاف دا ثابتې دي خلکو ته چې پی کې 27 عوامو به دا هغه کوي، دا بندونه به دې ځل ماتي ان شاء الله تعالی. د رشته دارۍ د مشرۍ د دې خلکو د دې خول د دې کمانډ دا ټول به ماتي او ان شاء الله تعالی د بیټ کینډیډیټ د عمران خان کینډیډیټ په کامیابی. او زما پارټۍ ته هم دا درخواست دی چې مونږ د پارټۍ ته فام جمع کړی دی، نو موږ سره ګراوند ریالټي ده چې که چېرې دې ځل په تاریخ کې په ړومبي ځل په غټو پارټو کې موږ چې دی نو پاکستان تحریک انصاف نه متفقه طور د موضوع د ملګرو په مشترکه رایې باندې فام جمع کړی دی پارټۍ ته. مخ کله چې اسمبلی ماتې شوې نو موږ جنرل سیکرټري ته فخر باچا ته جمع کړی، د هغې نه بعد اوس موږ چې دی نو بلکل پراپر چینل رالو، ملګري را سره ټولو جمع کړی دی. نو خودخیل ته دا چانس میلاو شوی دی، مندڼ ته دا چانس میلاو شوی دی، خو چونکې د امازیم د تحصیل درجه لري نو دې ته چېرته د نن نه مخکې نه په پارټو کې داسې غټه عهده میلاو شوې ده، نه دې ته دلته په امازي کې چېرته د تحصیل ټیکټ ورکړی دی، نه چېرته دلته د پی کې ټیکټ میلاو شوی دی. نو که چېرې دې ځل پارټي په موږ باندې اعتماد وکړي او موږ د دې اهل وګڼي، نو ان شاء الله تعالی د هغې فواید به موږ ته دا راځي چې د خودخیل نه د پاکستان مسلم لیگ، د جمعیت العلما، د ان پی، بلکې چې تقریبا اکثریت چې کوم د کینډیډیټ دی نو هغه د هغه ځای دی، په هغه ځای به هغوی د یو بل سره ووټ تقسیموي، په مندڼ باندې به مقابله کیږي او امازي به چې دی نو لیډ ورکوي. نو که چېرې موږ باندې دا اعتماد دی وکړی شو او د الله د طرف نه فیصلې زموږ په حق کې راغلي، نو د عوامي امازي عوام به چې دی ان شاء الله تعالی موږ له په اکثریت سره کامیابي راکوي او په ښکته خودخیل او په مندڼ کې زموږ پارټي کامیابه ده. نو ان شاء الله تعالی څه مسله به نه وي. او د دې نه مخکې هم سردار حسین بابک صاحب چې کوم دی په خودخیل کې چې دی نو یا په دویم دریم نمبر راځي، په مندڼ کې چې دی نو مقابلې ته راشي او ماضي باندې لیډ ورکړي جو ممبر شي، دا ثبوت دی چې ماضي څنګه چې کامران ورور وی چې دا د پارسنګ کردار ادا کوي، نو هلته هغوی یو بل سره پرځول کوي چې ماضي له راشي دې ځای نه ووایي. دغسې په تحصیل کې په تېر تحصیل کې هم زموږ د ممبر باچا او د نصیب خان مقابله وه، کله چې مثال د ماضي ټول ریزلټونه لاړه خو د لنګر پکې پاتې و، چې د لنګر ریزلټ لاړو چې هغه 500 ووټ لاړو، جو مثال که ښه داندلي شو دا ښه شو دي بد شو دي، خو یو حقیقت دا و چې لکه په دغه بنیاد باندې هغې چې دی نو سیټ زموږ نه وګټو. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو خوږو قدرمندو کتونکو د خان جانان یم د کیمرې شاته او دا وخت را سره موجود دي د پاکستان تحریک انصاف کې 27 د پاره کینډیډیټ د صوبایي اسمبلی جناب فضل اکبر خان چې د پاکستان تحریک انصاف د پلیټ فارم نه کاغذات جمع کړل، سکروټني وشوله او نن د کاغذاتو چې دی هغه مې صحیح وټاکلی شو.
د دې سره خبرې اترې کوو او د دې نه پوښتنې کوو چې د مشکل په دغه دور کې د پاکستان تحریک انصاف د پلیټ فارم نه دي څو کسانو کاغذات جمع کړل د دې څه ارادي دي په خپله باندې او که چېرې دې ته ټکټ ورکړی شي نو د دې ځپلې حلقې دپاره څه مسایل داسې دي چې هغه د دې په نظر کې دي د ټول ناول را سره د امازي د برکلي سره تعلق لرونکی مشر ناستې دینه بول ابتدا وشو خورشید خان پروګرام ته هرکلی او دا راته ووایې نن تاسو تللي وئ نو څه پروګرس دی د هغې حوالې سره راته څه وایې بسم الله الرحمن الرحیم د هغې حوالې سره خو موږ دا خبره کوو جی چې نن موږ لړو د هغې هغه پراسیسو جی بیا هغه کاغذونه موږ جمع کړو جی د فضل اکبر خان دپاره موږ کاغذونه جمع کړو موږ غواړو چې زموږ د علاقه ښکلې شي د علاقه جوړه شي او ته دې منبر راشي او ته دې زموږ خپل کس راشي ولې چې 15 سال موږ سره سردار حکومت وکړو دلته کې او موږ له یو روډ جوړ نه کړو جی اسکول یې جوړ کړو خو روډ پاتې شو جی زموږ خو غټ رسد روډ دی جی جی چې هغه د خلکو ازاله کوي زموږ غم خادی دي زموږ دلته کې ناستې پاستې دي نو موږ د ماضي د خاورې لپاره انتخابي کوشش کوو چې لکه دا کس راشي او خدای پاک موږ له دا بری راکړي او راتلونکي کې زموږ دا ملګری راشي فضل اکبر خان او د ده دا خبره وشي دا به ډېره ښکلي خو موږ دا کوشش کوو چې لکه اول خو موږ له پارټي ټیکټ راکړي اوس زموږ په دې باندې مشاورت دی چې پارټي ټیکټ چاله ورکړو نو موږ به هغه سره په هغې کې بند کې تړلي یو لکه جی جی موږ به ځان له باندې نه جوړو پیغام څه ورکول غواړئ جی پیغام خو موږ دا ورکوو چې لکه موږ سره راټول خلک متفق شي په دې کې جی او زموږ دا خبره لازمي شي او دا خلک ومني ځان سره جی چې لکه موږ ټول ته دې خاورې پیداوار یو چې موږ ټول یو ځای شو نو انشاءالله چې موږ سره به نور خلک هم اتفاق کوي بیا په دې کې جی جی ډېره مننه شکریه جزاک الله جی قدرمندو دا و جناب خورشید خان د ماضي د پاکستان تحریک انصاف نامتو وګړی تحریک انصاف دا وخت را سره د پاکستان تحریک انصاف د نګرای یونین کونسل ذمہ دار ملګری کامران خان ناست دی کامران خان پروګرام ته هرکلی او دا راته ووایه چې تاسو مخالفین وي چې پاکستان تحریک انصاف ته سره بیټ نه میلاویږي او نن تاسو وایئ چې بس د خودخیل نه خلکو کاغذات جمع کړل او د هغه نه چملې نه جمع کړل او د امازي نه پکې هم جمع کړل او د بیټ لپاره دې حالاتو ته په کم نظر ګورئ ستاسو څه خیال دی خپله بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه دوا خان جانان صاحبو خبره هم دغه ده چې څنګه تاسو ویلو چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی انډرګراوند شي او سره د دې چې کوم دی نو زه دا مثال اکثر ورکوم چې څومره پورې چې کوم دی نو پاکستان تحریک انصاف پارټي چې کوم دی لاندې بوتلی شوې ده دومره چې کوم دی د هغې هغه اهمیت چې کوم دی هغه برمانې دي نو تقریبا 6 کسانو زموږ د پارټۍ نه ښه ذمه دارو ملګرو کاغذونه داخل کړي دي په دومره زور شور سره نن ټول ملګري راغلي مو موږ هم د فضل اکبر ورسره تللي وو په دغه سلسله کې ماشاءالله چې کوم دی نو کاغذونه د چې کوم دی نو منظور کړی شو سکروټني وه جانچ پړتال و په هغې کې چې کوم دی نو د کاغذونه کلیر وګرځولو نو انشاءالله چې کوم دی نو امید ساتو چې موږ ته به چې کوم دی نو د امازي دغه نه د پاکستان تحریک انصاف د پلیټ فارم نه به چې کوم دی موږ ته ټیکټ میلاو شي او دا بیټ نښه چې کوم دی نو موږ ته میلاو شي د امازي نه که کس له ټیکټ ورکړي امازي اسیم تربیت تر دی د هر چا ترېنه ورشو جوړه کړل او د دې ځای نه هغه خپل ضرورت پوره کوي فصل د دې ځای نه کې ښکار دې ځای نه وړي او خوري بیا کته څه وایې تاسو د امازي خلک چې دی د هغې مرسته به څه وي او بیا د چملې او د خودخیل د پی ټي آی خصوصا د بیټ لپاره که د امازي خلک ودرېږي نو هغه په کم تناظر دي څه ګورئ په څه پوزیشن بالکل دا صحیح خبره ده چې امازي چې کوم دی نو خلکو یو ګډ ټویشتی دی خو ما په خیال باندې چې څومره پورې الیکشنې شوي دي زما د یادو نو هغې کې چې کوم دی نو امازي یو پارسنګ په دغه باندې چې کوم دی دغه شوی دی نورو ځایونو چې کوم دی دغه راغلی دی او د دې چې کوم دغه راغلی نه هغه لیډ ګرځولی شوی دی نو انشاءالله که امازي ته ټیکټ ورکړی شو نو امازي به چې کوم دی نو ښه برپور نو ښه رزلټ ورکوي بیټ په دغه باندې او تر کومه چې تاسو چې کوم دی نورو علاقو خبره وکړه د خودخیل چملې نو هغه ملګري چې کوم دی نو هغه زموږ سره ټول کینډیډیټ وو
او په دې باندې زموږ چې کوم دی نو بالکل چې کوم دی نو 90% بلکې زموږ چې 100% په دې باندې زموږ کمټمنټ وشو چې چالم بیټ ورکړی شو کاغه د هر ځای او که هر څوک او زموږ امیدواري او دغه لپاره به هغسې منډه وو هغسې تګودو به کوو هغسې چې کوم دی نو مثال موږ به کمپین کوو هغسې د خپل هغه تګودو به کوو چې کوم چې کوم دی ځان لپاره موږ کوو د بیټ روټ چې کوم دی چته هم نه ځي. ډېر زیاته مننه شکریه. مهرباني. په اکبر خان ټول ناول د ټایم راکولو یو جهان مننه. نن تلي وای کاغذونه هم جمع کړو کاغذات هم وکړ شو. اول راته دا ووایې چې څه امید لرئ چې پارټي به تاسو ته ټیکټ راکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د پارټۍ نه اتو کسانو د پاکستان تحریک انصاف د پارټۍ نه اتو کسانو زمونږ د PK 27 نه فارمونه جمع کړي دي خپل کاغذات AC صاحب ته. جی. او زمونږ د پارټۍ نه دا هدایت د مشرانو د طرف نه چې د هرې حلقې نه کم سے کم 10 کسان چې کم دی دا موږ ته پکار دي چې 10 کسان خپلو فارمونه جمع کړي او پارټۍ د پاره دا دغه وکړي. جی جی. ستاسو څه خیال دی که پارټي په تاسو باندې اعتماد وکړي او تاسو له ووټ راکړي نو د دې حلقې پسماندګي تاسو پاتې دا ټف کمپټیشن به ومي در سره سردار حسین بابا صاحب چې دی هغه ډېر مضبوط مخالف کینډیډیټ دی. نو تاسو تیاری څه ده او تاسو ویژن څه دی؟ جانان صاحب داسې کار دی که نه چې ذلت ورکول عزت ورکول دا خو د الله په لاس کې دی. مضبوط چې دی دا د الله ذات دی. سردار حسین بابک صاحب موږ منو چې دا یو مضبوط کینډیډیټ دی په دې علاقه باندې د 15 کالو راسې چې دی نو حکمرانی ده او NP زموږ په حلقه باندې چې دی نو مضبوط جماعت دی خو د پاکستان تحریک انصاف نه مضبوط جماعت نه دی. که چېرې پاکستان تحریک انصاف مشران دا ځلې موږ له اماضي له دا مقرره کی نو ان شاء الله تعالی چې دا مضبوط کینډیډیټ سردار حسین بابک چې کوم دی چې کوم د خلکو په نظر کې د پارټو په نظر کې مضبوط دی نو ان شاء الله تعالی د موږ د اماضي نه د بیټ په نښه باندې ماتې ورکو د لوی الله په حکم سره. جی. په د PTI د وخت الیکشن کمیشن بیټ واپس ورکو دغه بیټ تاسو په الیکشن یا د PTI چې دی په اورال پاکستان کې کوم وګورو پاغي باندې سر دی او چیرمن صاحب هم دلته نه ولاړ دی بیرسټر صاحب هم ولاړ دی داغه غزمواري تاسو پوګو دي تاسو پارټای څه تیارې دی د چیلنج تیارې نو ان شاء الله تعالی تیارې خو موږ له اصل کې چې کم دی نو PDM کړی دی الریډي د الیکشن کمپین او ارس سره د پاکستان تحریک انصاف د دې ظلمونو د دې بربریت او د دې غلطو غیر آئینی غیر قانوني فیصلو نه چې د عوامو په زړونو کې دومره محبت سیوا شوی دی د عمران خان د پاره د پاکستان تحریک انصاف ته پاره کچره ان شاء الله تعالی دې ځله پارټو انتخاب لږ غونډه کې په سوچ سمجھ سره مشرانو وکړو او کینډیډیټ صحیح وټاکل نو په ټول پاکستان چې کم دی نو پاکستان تحریک انصاف چې دی کامیاب او سرخروب وي او بیرسټر صاحب چې دی نو ان شاء الله زمونږ د لوی الله نه لوی تمه ده چې په دې کې به صحیح نه بیرسټر له د پاکستان تحریک انصاف نه چې د بونیر د هرې پارټۍ خلک چې دی په دې اعزازیه کې چې د عمران خان دا دومره غټه فیصله چې دا تاریخ ساز فیصله ده د نن نه مخکې داسې نه دي شوي نو چونکې د دومره غټې پارټۍ د دومره غټې د پاکستان تحریک انصاف چې د دنیا په سطح باندې لسم غټو پارټو کې د پاکستان کې خو الریډي ده د دې چیرمنشپ چې دی دا زمونږ د بونیر د پاره د یو عام ورکر د پاره د یو عام سړي د پاره د عمران خان دا یو غټه فیصله ده او ان شاء الله تعالی د بونیر عوام بچ دی دا ثابتي چې لکه په بورو ووټ په بیرسټر سیبلی او د دې بونیر د خلکې نه ان شاء الله مونږ عمران خان ته د بیرسټر په شکل کې چې دی د منې مبارکباد ورکو او دا سیټ پورته کنفرم ورکو ان شاء الله. جی 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 سره کومه د پاکستان په سطح باندې وګورو نو PTI واحد پارټي د چا دغه لیډر په نوم خلک ووټ ورکوي دغه نشان باندې خلک ووټ ورکوي کنور وینو هغه هر سړی چې دی هغه الکټیبل چې دی دغه کانسپټ چې دی هغه د پارټي روکو اوس خلک مرکز چې کوم مرکزی لیډران دي دغه د پر ورکوي خو هغه په جیت کې دي شاه محمود قریشي صاحب دوباره ونه سره شو عمران خان چې دغه چانسز نشته او 20 لمنګ به توقع کو چې راوځي هو کراو نه وته
نو ستاسو په الیکشن باندې یا ستاسو په ووټرانو باندې یا ستاسو په الیکشن کمپین باندې به د هغې څه اثر وي؟ زمونږ جانان صاحب ان شاء الله تعالی زما د بنیر عوامو ته څوک چې دا اواز اوري د پاکستان عوامو ته دا خواست دی چې د ان شاء الله د پاکستان تحریک انصاف عمران خان چې په جیل کې دی یا زمونږ نور لیډرشپ په جیل کې دی یا د دې نه بعد څوک جیل ته کېږي د دې هېڅ قسمه اثرات نشته په پاکستان تحریک انصاف په ووټرانو باندې او په عوامو باندې د هغې وجه دا ده چې پاکستان تحریک انصاف زمونږ لیډر عمران خان صاحب د خلکو په زړونو کې دومره مقام جوړ کړی دی چې لوی واړه ښځې نر دا ټول چې دی د هغه شدایي دي او انشاءالله تعالی هغه که په جیل کې او که په هره مرحله کې د خلکو محبت د هغې نه سیوا کېږي خو کمیږي نه ورسره دی او انشاءالله کامیابي به ورله ورکوي نو عوامو ته دا خواست دی چې کومه نښه د عمران خان لوبغاړو ته میلاو شوه هغه چې دی نو دلادړ ووټ ورکړئ ځکه چې دا ستاسو خپل ووټ دی او د خپل ځان دپاره دی دا وخت را سره سلیم الله صابر صاحب ناست دی چې هغې ته کوم د پاکستان تحریک انصاف سره سلیم الله صابر صاحب پروګرام ته هرکلی او دا راته ووایه چې پی کې 27 کې هر ځل چې دی نو د امازو کردار چې هغه چا نه پټ نه دی دا ځل هم که فضل اکبر خان دی له پارټي ټیکټ ورکړي نو د امازو د ووټرانو به څه کردار یي او تاسو څه وایئ مازی چې دی هغه به دې وپالي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول جانان صاحب استاسو ډېره زیاته مننه کوو، ډېره شکریا ده کوو زموږ چې څومره کتونکي دي اورېدونکي دي هغې ته سپیشل دعاګانې سلامونه احترامات او ان شاء الله تعالی جانان صاحب څنګه چې تاسو خبره وکړه چې ټیکټ میلاو شي فضل اکبر خان ته پاکستان تحریک انصاف نو د امازي د عوامو پکې څه کردار نو جانان صاحب دا خو تاسو ته معلومه خبره ده چې پاکستان تحریک انصاف په دنیا کې مشهوره ترینه پارټي ده او د عمران خان چې څومره سپورټران دي څومره فالوورز دي هغه په دنیا کې بالکل په ټاپ باندې دي په 1 نمبر باندې دي په پاکستان کې د عمران خان پوزیشن چې کم دی نو هغه له چا نه پټ نه دی هغه چې څومره سروې کېږي اوس خو په ټولو چینلو باندې په سوشل میډیا باندې هم دا پابندۍ لګولې شوې دي چې بهی تاسو به په دې باره کې بالکل هېڅ قسمه سروې نه کوئ خو دا هر چاته معلومه خبره ده چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مقبولیت دی هغه د 90 تر 95% پورې دی او دا تاسو بار بار دا خبره تاسو بار بار اورئ هم چې که عمران خان که یو ستنه ودري ستنه کنه نو ان شاء الله تعالی د پاکستان تحریک انصاف یا د پاکستان چې څومره عوام دی دا به د عمران خان په خوله باندې د ستنې له هم اوټ ورکوي را روان الیکشن چې کوم دی ان شاء الله تعالی د 2024 چې کوم په 8 فروری باندې منعقد کېدو والا دی ان شاء الله تعالی په دې کې به د پاکستان عوام چې کوم دی دا چې څومره دي په پاکستان تحریک انصاف په ورکرانو باندې چې کوم ظلمونه وشو د دې باندې کوم جبر وشو کوم ناانصافي دې سره کمی وشوې د هغې په بدل کې به ان شاء الله تعالی د پاکستان عوام پاکستان تحریک انصاف له 100% ووټ ورکوي په 2/3 اکثریت باندې به ان شاء الله تعالی د پاکستان تحریک انصاف حکومت راځي او دا څومره نور سیاسي مخالفین چې دي دا د ټولو خلکو ته معلوم شوي دي دا 14 میاشتې چې کوم حکومت دی وکړو دې باندې لکه زمونږ دا یو معمولي خبره زه تاسو ته دا خبره وکړم چې به یو صحت کارت چې کوم دی نو دا د 14 پارټو چې دی نو هغه ختم کو نن که تاسو ورشئ د غریبو خلکو نه دا تپوس وکړئ جانان صاحب نو خلک جاړي خلک پر یادونه کوي خلک چغې وي چې دا کومه مهنګایي راغلې ده کم په دې هسپتالونو کې چې کم حالات دي کم پوزیشن دی خلک د دوایانو دپاره هلته کې هسپتال ته تللی نه شي که څوک خپل مریض ووسي هغه ورته وایي بهی دومره ستا خرچه ده نو د هغه خرچو په وجه باندې هغه خپل مریض واپس کور ته راولي او دلته کې بیا په کور کې رنځېږي او تر دې حالاتو ته د پی ډي ایم حکومت چې کوم دی نو دا د پاکستان عوام دې حالاتو ته رسولی دی نو که چېرې الیکشن اناونس شوی دی په 8 فروری باندې الیکشن دی نو ان شاء الله تعالی د پاکستان تحریک انصاف چې څومره کینډیډیټ دي هغه به ان شاء الله تعالی مکمل کلین سویپ کوي پی ډي ایم له به مکمل شکست ورکوي ان شاء الله. یو خبره راته وکړئ که نه ګوره هره پارټي چې راځي نو د هغې شروع او د هغه چې دی د هغې ووټ او د هغې د کینډیډیټ فیصله چې د هغه په موضوع کېږي خو کومه پارټي چې کله د عهدو تقسیم شي کله چې دغه د ټیکټونو تقسیم شي نو بیا مازی نظرانداز شي تاسو څه ګڼئ دې ته حق نه جوړېږي د امازو چې هره پارټي چې وي چې هغه امازو ته لغونې په درون نظر وګورو دلته کې که تاسو وګورو لکه دا 3 تحصیلي دي په 3 تحصیلو کې زموږ د امازي چې کم دی نو دلته کې انتهایی کم کینډیډیټ ودرېږي او چې کم کینډیډیټ ودرېږي د هغې ووټ چې کم دی نو هغه ټوس ووټ نو که چېرې دې پېرې له پاکستان تحریک انصاف زموږ په فضل اکبر خان باندې اعتماد وکړي او دې له ټیکټ ورکړي نو انشاءالله ګوره په خودوخیلو کې چې کم دی نو په خودوخیلو کې زما خیال 4-5 کسان ولاړ دي هغې د یو بل سره هلته کې دغه کوي په چمله کې به چې کم دی نو 2-3 کسان په چمله کې ولاړ دي هغې به هم د یو بل سره مقابله کوي
کوي دلته کې چې کوم دی د امازي ووټ چې کوم دی هغه به ټوس ووټي او ان شاء الله فیصله چې کوم دی هغه به د امازي په ووټ باندې کیږي نو زمونږ ان شاء الله تعالی دا امید دی دا تمه چې څومره تر ننه پورې چې کوم زیاتی شوي دي کوم زمونږ سره ناانصافي شوې ده کوم زمونږ حق تلفي شوې ده که چېرې د دې ازاله وکړي شي او دې پرې زمونږ په اکبر خان ته دا ټیکټ میلاو شي نو ان شاء الله تعالی دا به مونږ ثابتو د پاکستان تحریک انصاف هر ورکر هر کارکون چې کوم دی نو دا به ثابتې د عمران خان چې کومه فیصله ده ان شاء الله تعالی دا به مکمل چې کوم دی نو خپل دغه ته رسي او په اکبر خان چې کوم دی نو دا به اسمبلی ته ځي او چې دې اسمبلی ته لړ شي د امازي د مسایلو د مشکلاتو واحد خل چې کوم دی نو زمونږ د ام پی ای منتخب کول دي او د چې کوم دی نو اسمبلی ته لېږل دي نور دا دومره وخت چې کوم شو دا دغه شانتي په زول تیر شو په دې کې چې کوم دی نو نه امازي ته خپل حق ورکړی شوی دی نه د امازي چې کوم مسایل دي په هغې باندې هغه توجه ورکړی شوی ده چې څومره دې ته د توجه ورکولو ضرورت و ډېر زیات جی قدرمندو دا زموږ نن پروګرام نن سره مېلمانو د پاکستان تحریک انصاف د امازو د یونو کونسل عہدیداران او ورکران او د هغې سره د پی کې 27 لپاره د امیدوار د پاکستان تحریک انصاف د بیټ نخې لپاره جناب فضل اکبر خان یو جهان مرنه د ټولو مېلمنو چې راغلو موږ سره کېناستل قدرمندو تاسو هم خپل غږ هغه د وطن نیوز بنیر د پلیټفارم نه اوچتول غواړئ که تاسو د هر پارټۍ سره یې که تاسو د هر پلیټفارم سره یې که تاسو د دې علاقې د ملک په دې مسایلو یا په سیاست حوالې سره خپل غږ هغه زموږ په ذریعه باندې رسول غواړئ نو زموږ دغه پلیټفارم تاسو هم حاضر دی خپل کوربه د وخان جانان له اجازت ورکوئ چېرته چې ښاد او آباد اوسئ وطن نیوز تاسو آواز